نننې سبق لومبۍ سپاره ده سورة البقره شلم نمبر آیت نا سبق شروع کیږي شلم نمبر آیت یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون دې نه سبق ته جی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم
ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اللہ جل جلالہ پدی آیاتون مبارکاو کی اس عام خطاب اللہ تعالی تام انسانیت تا بیانی ادین مخ کی دریو قسم خلقو بیانو شو. اول خالص د مومنانو بیان اللہ تعالیٰ کو چې دغه خلق په دنیا کې هم کامیاب دي آخرت کې هم کامیاب دي. دویم قسم خلق هغه خالص کافران د هغه بیان شو چې په کوم خلقو الله مهر د جباریت لګولې دي. ان الذين كفروا هغه ځای نه د هغه بیان شو. او بیا د منافقانو بیان شو. ومن الناس من یقول آمنا دیدان تردی پوری. نو اول مومنانو تا دغی بیان شو هغی تا اللہ دا دارینو دا کامیابی خوش خبری واورولا. بیا د دې دوه ډلو خالصو کافرانو د منافقانو ذکر شنو. الله تعالی دیتا د جهنم د عذابونو د هغی سزا واورولا. اس پا دی آیاتونو مبارکاو کی یا ایوہ الناس دا خطاب عام دے تام انسانیت. طول انسانان دا اللہ تعالی توحید ترا بلل دی که مومنان دی که کافران دی که منافقان دی که ارسوک دی دا اللہ تعالی توحید تا رابلل دی. دا موضوع دا قرآن مجید دا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم. موضوع دا قرآن مجید توحید دا اللہ تعالی دے چی دا آیات مبارکہ پہ دال لے چی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم. او خلقو او انسانانو تاسو عبادت او بندگی کوئی د خپل رب. ټول انسانیت تا خطاب عام دی چې څومره انسانان دی په مقدس مکه کافران دی که مسلمانان دی که یهودیان دی که عیسایان دی که هندوان دی که بل څه دی که بل څه دی ټولو ته د الله د طرفنا عام اعلان دی چې او خلقو عبادت او بندگی کوئی د خپل رب. هغه رب چې تاسو پیدا کړی تاسو هغه پیدا کړی تاسو هغه وجود تر اوسې دا وجود در لا غدر کړی دی او مال دولت در لا غدر کړی دی هر څه هغه دی. نو هغه خدای تاسو پرې دی او بل طرف ته ځئ بل چا ته سجدې کوئ. نو دا بې انصافي نه ده دا ظلم نه دی. تاسو هم پیدا کړی تاسو پلاران نیکونه او ابا او اجداد هم پیدا کړی دي. انو امید ہے چې تاسو متقیان شئ تاسو ویریږئ خپل اعمال صالحه کوي. هغه خدای ګوره د ازمکې درله تابع کړې ده. جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله پس مکه ګرځئ کوم ځای ته خوښئ بس ګرځئ. د الله رزقونه خورئ. دا اللہ پیدا شوی رزقونه قسمه قسم نعمتونه چې الله پیدا کړی هغه خورئ او بیا هم د الله شکر نه ادا کوئ د الله عبادت او بندگی نه کوئ چې حق د الله د ازمکه غوړولې د فرش ګرځئ پې د پاس اسمان در باندې چت ګرځولې دی اسمان در باندې د پاسه سقفا محفوظه مضبوط چت یې ګرځولې دی. ورئی اللہ دا وریسونا اوبد بارنا بارانونا کئی اللہ پاگے سر اللہ قسمہ قسم میوے دانی ستاسو رزقونو دا آگے اللہ بندو بس کی مکن اللہ خدای قسمہ قسم پسلونا رازرغونے قسمہ قسم نعمتونا میوے دانی دا ټول پا دیز مکہ کی امونگا تاسو جے استعمالو دا دیز مکہ کی
خدای دې زمکه کې زرغونی زمونږ استاسو لپاره نو مگر دا وای د الله د پاره شریکان که چر تاسو پوهیږئ په دې باندې خدای سره شریکان هغه مگر دوی خدای سره شرک مکوئ الله یک یو دی د عبادت لایق صرف او صرف یو د الله تعالی ذات بیا ورپسې الله تعالی د کافرانو د شبهې د هغې جواب کوي کافرانو وی چې دا قرآن مجید د الله کتاب نه دی دا د نبی علیہ السلام د ځان نه جوړ کړی دی الله د هغې جواب ورکوي او چیلنج الله ورکوي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا که چېرې یی تاسو په شک شبه کې د هغه کتاب نه چې موږ په خپل بنده په نبي علیہ السلام نازل کړی دی چې تاسو وایي دا د الله کتاب نه دی نو زه تاسو یو وړوکې صورت زاړئ فأتوا بصورة صورتین کې تنوین د تقلیل لپاره دی چې وړوکې صورت چې مشتمل وي په دریو آیاتونو باندې دوره وړوکې صورت سوره کوثر دوره مختصر صورت راړئ د قرآن مجید په شان راوبلئ خپل مددګاران سوا د الله نه که یی تاسو رښتینې په خپله وینا کې تاسو خپل اعوان مددګار ملګري راوبلئ که تاسو رښتینې یی په دعوا په خپله دعوا کې چې دا د الله کتاب نه دی دا د نبي علیہ السلام د ځان نه جوړ تاسو هم جوړ کړئ خپل شریکان هغه خدایان هم راوبلئ جن او انس ټول راوبلئ چې څوک درنه کېدی شي ټول راولئ داسې جوړ کړئ بیا الله تعالی فرمایي که چېرې تاسو داسې جوړ نه کړئ شو ټول صورت خو څه کوي یو وړوکې صورت دریو آیاتونو په مقدار هغسې هم نشئ جوړولی نو که چېرې تاسو داسې کار ونه کوو سر یې نشئ کولی تاسو کولی نشئ دا ستاسو د وس خبره نه ده نو بیا پکر خسر کیدی د الله حکم ومنئ د الله عبادت او بندگی شروع کړئ د نبی علیہ السلام خبره ومنئ ویریږئ د هغه اور نه چې د هغې خشاک خلق دی او ګټې دي چې هغه به په ګټو باندې ګرمیږي او په خلکو باندې هغې خشاک په کافران وي او ګټې وي او تیار کړی شوی دا اور خاص د کافرانو لپاره جهنم اور اصل کې الله تیار کړی کافرانو لپاره دی خو ګناهګاران مسلمانان به پکې هم سوځي د ګناهونو نه به الله پاکوي مسلمانان له چې الله سزا ورکوي نو دا د دوی د ګناهونو نه الله پاکوي به وبشر الذین آمنوا زیر واوروا او نبی علیہ السلام خوشخبری واوروا هغه کسانو ته چې هغه ایمان راوړی دی مؤمنان ته خوشخبری واوروا چې دوی نیک اعمال کوي دوی دپاره جنتونه دي دوی دپاره جنتونه دي چې د هغې د لاندې به نهرونه بهیږي د هغې د لاندې به نهرونه بهیږي مومنان به په جنتونو کې کوم مومنانو په الله ایمان راوړي اعمال صالحه کوي دوی دپاره الله جنتونه تیار کړي چې د هغې د لاندې به نهرونه بهیږي هر جنتي په جنت کې به څلور نهره بهیږي د پیو د ګبین د شرابو خالص اوبو هر کله چې دوی ته رزق ورکړی شي د جنت میوې راوړی شي نو د جنت میوې به د دنیا د میوو په شکل باندې داسې مثلا کیله چې څنګه دلته کیلې دي خو هغه به په ګزونو ګزونو وي خو په دغه باندې به دغسې هغه ماډل بنده به پیژني چې دا خو کیلې دي اوس دنیا کې دومره فرق ته تفاوت دی چې زمونږ د ملک کیلې وړې وړې عربو ته چې لاړ شي دومره دومره کیلې لولي بیا په جنت کې خو وطلح مندود خو په ګزونو ګزونو یو کیلې یو کجوره به د غټه بوکه چې د غټه بوکه د کوی غټې بوکې اوس خو بوکې نشته پخوا به بوکې وي د غټې بوکې عمره یو کجوره به او په ګزونو ګزونو به یو کیلې خو شکل او صورت پیدا شنی د دنیا په شان د دې چې د جنت هغه میوې راوړی شي یا دا چې د جنت میوې به یو سره یو شان وي جنت میوې به یو شان وي
چې الته جنت کې خړلې نو چې دلته خوري نو وي چې دا خو هغه شان دي خود دې په خوانه او باغې په خوان کې ودا رزيد شپې پر یو بل نه بخوږي زیات انو الله جل جلاله د دې چې د بیان کوي د نعمتونو بیان دی جنت د نعمتونو کافرانو بیا د شبهو په قران کریم باندې چې داغي کوم شبهات او داغي جوابونه دي وکیل جی سبق بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس خلقوا عبدوا عبادت او بندگی کوي ربکم خپل رب الذی دا غرب خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین غسان من قبلکم چې کوم مخستا سن دی لعلکم مدجتاسو تتقون تاسو متقیان شي جهنم دور نزان بچ کی الذی ده غرب بندگی کوي جعل لكم الارض چې ګرځولې دا تاسو بارا د ازمکا پیدا کړی تاسو بارا د ازمکا فراشن فرش والسماء اسمان بنا انشط وانزل نازل وري من السماء اسمان لا دوري سنامان ابو فاخرج بي رايستري بيد ابو سنا من الثمرات دميونا رزقا لكم رزق تاسو بارا فلا تجعلوا لله مگر دوید الله تعالی د بارا اندادن شریکان وانتم تعلمون تاسو په دې باندې پويږئ چې الله سره څوک شریک نشته الله لا شریک ذات دی وَإِن كُنتُمْ كَجَرِيَ تَاسُو فِي رَيْبٍ بَشَكٍّ مِّمَّا لَا كِتَابْنَا نَزَّلْنَا چې نازل کړی موږ علی عبدنا په بنده خپل باندې په نبی علیہ السلام باندې وشکې چې دا د الله کتاب نه دی تاسو هم جوړ کړئ فاتو نور اوړی تاسو به صورت یو وړوکې صورت من مثلی بمثل لري قران کریم باندې ودعوا را وبلی تاسو شهداءکم مددګاران خپل من دون الله ما سوا الله تعالی ان کنتم صادقین کجری تاسو رښتینی بخبلا وینا کی فإن لم تفعلوا کجرون کتا صداکار ولن تفعلوا هرگز نشی کوله دا تاسو د بس خبره نه فتقوا النار التي يريد غورنا وقودها الناس خشاک داغه خلق دي والحجاره او غډي دي او عدت تیار کړی شه دا اور للکافرین خاص د کافرانو لپاره وبشر الذين خوش خبري واوروا کسانو ته منو چې ایمان راوړل وعمل الصالحات او نیک اعمال کوي ان لهم بشکا د دې لپاره جنت ندي تجري جبيږي ما من تحت الانهار ولان لاغين نهرنا كلما هر کله رزقو رزق ورکړی چې دیتا من هذه جنتنا من ثمرة دميونا رزقا رزق قالوا نوای ودی هذا الذي دا هغه شی دی رزقنا شرا کړی شو موږ دا من قبل د دینه مخکي دا خو هغه سیمیوي دی لکه څنګه چې مخکي دنیا کې مونږ خورلې یا جنت کې الته خورلې ویني دا مکسری ځکه چې شکل او صورت په یو شان وي خون به دیو بل جدای دیو بل نه بخوږي یا بل معنی کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا هر کله چې رزق ورکړی شي دیتا د جنت نه د میوه رزق نو قالوا ديبواي هذا الذي هذا جزاء اعمال الذي دا جزاء بدل دا اعمالنا رزقنا من قبل فعلنا من قبل چې منکم نیک اعمال کړو دا دغه سلا او بدل الله تعالی مون ترا کړه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه خوري اسکي دا تاسو د هغه نیکو اعمالو بدله چې کوم تاسو په خالی ورځو کې کړو په دنیا په ورځو کې دغه بدله قالوا عبدا جنتيان هذا الذي دا خو رزق دې هغه میوي دي رزقنا جرا کړی شوی موږ ته من قبل د دین مخکي یدا زموږ د نیکو اعمالو بدله او تو بی راو بولی چې دا میوی متشابهن یو شان په شکل او صورت کې
شکل او صورت به یو شوانی خوندونه به یو بل نخستوي ولهم دید پارا فیها بدی جنت کی ازواجن بیبیانی به مطهرتن خیپاکی کړي شوی خیپاکی بیبیانی هر قسم نقایص نه باغ پاکی وهم فیها خالدون دی با بدی جنت کی ہمیشہ لپاره ہمیشہ لپاره یا اهل الجنه خلود لا موت و یا اهل النار خلود فلا موت اعلان بوشي الله طرف او جنتیانو ہمیشہ لپاره په جنت کې مرګ دغه چې ختم شمرګ نشته او جهنميانو تاسو همیشه لپاره په جهنم کې مرګ ختم شي اوس الله جل جلاله د کافرانو د بل شوبه دغه جواب کوي کافرانو وی چې مونږ خاصه یو بل دلیل دی چې دا قران کریم د الله کتاب نه دی مونږ خو ټیک د نشو جوړولې دی په شاندري آیات هم نشو راړي خدا د الله کتاب یې څنګه نه کافرانو وی چې دی کې د شکل یو دومره لوی سړی دومره عظیم شان الله خو ډېر لوی ذات ته نو چې لوی باندې نه هغه خپل کتاب کې د وړو کې شي ذکر نه کوي د ماشي او د مج ذکر نه کوي قران کریم کې د ماشي د مج ذکر دی کدا د الله کتاب دې کې د ماشي ذکر نو د مج د جو لاګي بنو بګي الله تعالی دا غي جواب ورکړي چې الله دا کوم مثالونه د ماشي د مجد جولاګي ذکر کړی دي نو مثال خو دې توضیح د ممثل له د پاره چې مثال په وضاحت تاسو کوم څه سره مثال ورکول شي هغه تحقیر تذلیل هغه په ثابت شي دا نه چې کوم سره مثال بیانوي د هغه او د مثال په مابین کې مطابقت ضروری دي دا خو صرف چې تاسو په پوهه شي چې مثال لسره لپاره بیانېږي چې د مثال او د ممثل له چې سره مثال ورکول شي دا غي هغه تحقیر مراد دی هغه تذلیل مراد دی او هغه عجز مراد دی چې دا عاجز دي ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه کمجت شيء او تختی إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا الله تعالی فرمائی او خلقو الله مثال بیان کړي قران کریم کې دا ووري یا ایو الناس ضرب مثلا فاستمعوا له او خلقو دا مثال بیان شوی دي توکي دا ووري ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له کوم خلق چې تاسو د الله نه عبادت علاوه د غي عبادت او بندگی کوي د یو مچ قدر هم نشي پیدا کوله او پیدا کول خدر کنار پیدا کول سکے کمج څه شی او تخته یغتم واپس نشي راړې ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی طالب او مطلوب عابد او معبود ور دومره کمزوري دا خو الله تعالی مثال چې بیانې دا د وضاحت د ممثل له مثال او د ممثل له د غیب مابین کې هغه مطابقت ضروری دی چې د مجد غنو الله د دې بوتان او د غیر الله د چې کوم عبادت کوي د غي دغه الله د مچ د ماشي سره او یا د جولاګي سره یا د دنیا مثال نبی علیہ السلام د مجد یو وزر سره ورکی چې دوره برابر هم نه دی دا د دې لپاره چې دغه خلق په پوهې شي او دغه سیدغه دغه په ذهن کې کینی چې دا حقیقت کې کمزوري الله د دین حیا نه کوي چې په خپل کتاب کې د ماشي ذکر وکړي د مجد ذکر وکړي د جوړاږي مومنان پوهیږي چې دا حق دی د الله تر طرف نه ان الله بشکان الله تعالی لا یستحی الله حیا نه کوي ان یضرب دا چې بیان کې الله تعالی مثلا یو مثال ما بعوض ضرب ماشي پوری فما فوق آیا پورته د ماشي نام د مجد ذکر وکړي د جوړاږي ذکر وکړي فاما الذين ارجع كسان يامنوا جغيمان اولي فيعلمون غيبوي انه الحق بشكل حق دا مثال حق دا كتاب حق من ربهم لجانب رب دين واما الذين كفروا ارجع كافران دي فيقولون واي كافران ماذا اراد الله اراده کړی الله تعالی بهذا مثلا بدی مثال بیانول سلام
یضل بی گمراه کای الله پدې سرا کثیرن ډیرو لرا و یادی بی ہدایت کای الله پدې سرا کثیرن ډیرو تا وما یضل بی نه گمراه کای پدې سرا الا الفاسقین مگر فاسقانو الذين دا فاسقانا کسان ينقضون چې ما ته عاد الله وعده الله تعالی من بعد ميثاق رسل محكم والنا ويقطعون ديكت كيما سامر الله جو حکم کړی الله تعالی بي باغ سرا ايو صلاه يو ځای کولو ويفسدون في الارض دي فساد کوي پسمګه کی اولئک دا کسانهم الخاسرون هم دیتاوانیان دي کیف تکفرون سرنگی کفر کوي تاسو بالله فالله تعالی باندې وکنتم امواتا ویتا سومړه فاحیاکم ژوندي کړی تاسو ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو لرا ثم یحییکم بیا ژوندې کی تاسو لرا ثم الی بیا دی الله تعالی تا ترجعون وبگر ذل شی تاسو هو الذی دا الله تعالی هغه ذات خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو لپاره ما هغه فی الارض چې د بزمګه جميعا لا ټول چې خدای تاسو د فائدې لپاره پیدا کړی دنیا خلقت لكم وانتم خلقتم للاخره دا ټول چې خدای تاسو لپاره پیدا کړی تاسو الله د آخرت لپاره پیدا کړی هو الذي دا الله تعالی هغه ذات خلق لكم پیدا کړی تاسو لپاره ما فی الارض چې بزمګه جميعا ټول ثم استوى بیا قصد اراده وکړه الله تعالی الى السماء اسمان ته فسواهن برابر کړه دي لرا سبا سماوات و اسمانونه الله و اسمانونه الله چې دنو برابر کړ و اسمانونه الله چې دنو برابر کړ د غرنګ اسم کې الله برابر اسمک اول پیدا شوی بیا الله اسمانونه پیدا کړ اسمک الله تعالی اسمانونه بیا اول الله قائم کړو ویدرو له اسمک داغه نه پس ول ارض بعد ذلك دحاها اسمک داغه نه رستو غړول راسي اسمک غړول پرش چې د خلکو ته جوړ کړي چې خلک ګرځي خپل ضرورتونه حاجتونه برابرې ګرځي په کورونه په ځان له جوړي ثم استوى بیا قصد اراده وکړه الله تعالی الى السماء اسمان ته فسواهن برابر کړه دي لرا سماوات او اسمانونه او د الله تعالی بكل شيء د الله بار اسمانه عالم دی وإذ قال ربك للملائكه یاد کا چویل ابسا ملائکو تا انی جاعل فی الارض سب پیدا کون کے پدیس مکہ کی خلیفہ یو خلیفہ یو نائب شغبہ زمان خلیفی او تنفیذ دا احکاماتو بکی سما حکمون بخلقو ترسی سما حکمون بخلقو ترسی اللہ تعالی ملائکو توویچ ملائکو سے پدیس مکہ باندی یو خلیفہ پیدا کو د انسان نه مخکې په زرګونو کاله حکومت په دې اسمه کا باندې جناتو کړي جناتو حکومتو غیب سرکشی کولې شرونه فسادونه به کول ویني به تو یو ډېر زیات دغو بس الله پرشتو ته حکم کوي وی وجنې مړی کوي اوس ډېر مړ کړو قتل کړو او ډیر بس چې کوم پاتو دي څنګهلونو منګلونو ته جزیرو ته دغه ته وشل اسمکه ته خالق ابلیس هم چې نه دی هم پیره دی ابلیس هم جنی دی پیره دی د تسبول ازور ورک ملائکو حسب دغه د به عبادت کولو ځان ډیر زبر کړو پکې نه دی په یو تمه باندې ناست دبا وظیفه کولی او عبادت پیم کولو دغه بیم کو په یو تمه ناست چې د اسمه کې خلیفہ بزیما جنات خاصم ټول مړ شو بس خلیفہ بزیم به په تمه ناستو هغه الله تعالی خلافت آدم علیہ السلام لورک دې محروم شو
نو چې کوم سړی هغه کې اخلاص وي د خدای رضای شي زه خو هر څه د خدای دپاره دغه کوم که ما ته څوک ښه سړی وایي که نه وایي که ما ته څوک دغه کوي که نه کوي بس زه خو ته کوم خدای دپاره چې ما دغه کو هغه دپاره زه کوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د څه مصلحت د وجې نه خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه معزوله که بل صحابي رضی الله عنه هغه سپه سالار جوړ خالد ابن ولید رضی الله عنه بس عام فوجیانو کې بس جنگ کوي دغه کوي خپل هغه کوم دغه کوم الله والا کوم دغه ورکړه وغیره دغه کوي چا ورته ویجي ګوره ته امیر المؤمنین معزوله کړي دا امارت کوي بس زه خو چې د کوم خدای دپاره دغه کوم نو هغه خو که زه هلته یم ما به کوم که دې ځای یم نو به کوم زه څه د عمر رضی الله عنه لپاره خو دغه نه کوم جهاد زه خو د الله لپاره کوم چې د کوم خدای لپاره کوم بس هغه ما ته ما ویني هغه ما دغه کوي څوک مخکې هم جنګېږم د الله دپاره که وروستو جنګېږم هم د الله دپاره زما په دې کې څه انو ابلیس په دغه تمه ناستو چې دا خلافت خو به ما ته میلاویږي پکې نه خو هغه الله آدم علیه السلام ته ورک نو بس دې د حسد او د کینې د بغض د وجې نه هسې وشلېدو هسې دغه شو نو الله پرشتو ته وی چې زه په دې ځمکه خلیفه پیدا کوم دی ورته وی الله دی خو په سادات کوي ویني به تویې لکه مخکې د پیریانو حالت دی لیدل او چې هغوی به دا فسادونه کول ویني به یې تویولې وی چې انسان به هم دقه سي په هغې قیاس وکړو ای خدای موږ ډېر یو ستا د تسبیح او ثنا صفت و پاکي بیانه او ستا دپاره الله موږ ډېر یو که نه الله ورته زما پرشتو زه په هغه څخه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ الله آدم علیه السلام له علم ورکړ القای د هغې ورته وکړه د ټولو څیزونو پوره علم ورله خدای ورکړ بیا الله پرشتو ته وایي زما پرشتو ما ته د دې څیزونو نومونه والئ که تاسو وایئ چې موږ د خلافت حقدار یو انو خلافت خو هسې نه کېږي چې کوم خلیفه بادشاهي هغه خو ډېر عقلمن هوښیار سړی پکار وي کم عقل شي خو هر څه تباه کوي بیا انو هغې دپاره خو ډېر عقل پکار دی هوښیارتیا زړورتیا او سوچ سمجھ پکار دی انو الله پرشتو ته وایي زما پرشتو د دې نومونو د دې څیزونو نومونه راته والئ که تاسو وایئ چې موږ زیات حقدار یو د خلافت پرشتو له د هغې نومونه څه ورته الله آدم علیه السلام ته وایي د دې نومونه ورته واله آدم علیه السلام ته خو الله تعالی د هغه علم القا کړی وه بلا واسطه الله تعالی د هغه ټولو څیزونو هغه څیزونه القا ورته الله وکړه آدم علیه السلام ته اوس دی ته د دې څیزونو نومونه واله آدم علیه السلام په فر باندې په سکندونو کې د هغه ټولو څیزونو نومونه واغست فرشتې حق اریان شي یا الله دا علم دا سمجھ الله ورته زما فرشتو تاسو ته ما نو ویلي چې زه پوهېږم په هغه څه تاسو پرې نه پوهېږئ علم ډېر لوی شی دی دغه علم د وجې نه الله تعالی آدم علیه السلام مسجود الملائکه وګرځو بیا الله ملائکو ته وایي ته سجده وکړه ټولې فرشتې آدم علیه السلام ته په سجده باندې وغورځېدې الله په حکم باندې وغورځېد ابلیس چې دی نو هغه سجده ونه کړه هغه ځان غټ وګاڼه تکبر یې وکړه هغه آدم علیه السلام منه نه آدم علیه السلام ټول ومنه بغیر د ابلیس نه ابلیس وی زه نه منم دته سجده نه کو الله ابلیس راندای درگاه کو خپل دربار نه الله راوشړلو الله دا غي بیان کړي
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ آیات کا چویل امثال الملائکت ملائکو دا انی جائلن سپیدا کون کے ما فی الارض پدیس مکمانی خلیفہ یو خلیفہ یو نائب قالوا ویل فرشتو تجالو آیا پیدا کھیتا اللہ تعالی فیا پدیس مکمانی من حقا سوک یفسدو فیا چھ فساد بگئی پدیس مکا کی ویس پی قد دماوی نبت ہوئی فرشتو مخی دا غبان خیاسو کن چې پیریانو بوینی تو یو له دغه نو غوی دا انسانان بم دغه سي ونحنو من جيونو سبحو من تسبيح وایو بحمدک بحمد سابان ونقدس لك پاکی بیان استاد پارام قال ويل ورد الله تعالی اني عالم زدير خبوي غما باس لا تعلمون جتا سبن بوئی گئی وعلم اخذ الله تعالی آدم علیہ السلام تعالی اسماء کل طول نمونه دغه القا ورته الله بلا واسطه وکړه دغه طول نمونه ورته خدای بس دغه سي اخذ ثم عرضهم بیا پیش کړی لرا علی الملائکه بملائکو باندې ملائکو ته وی ملائکو دې نمونه والی فقال ویل اللہ تعالی انبیونی خبرنا گئیتا سماتا بی اسماء هؤلاء بنمونو دی سیزن باندی ان کنتم صادقین گجریتا سورشتینی بخبلا وینا کی قالوا ویل پرشتو سبحانکا پاکیتا لرا واللہ لا علم لنا نشتے علم منگتا الا ما علمتنا مگر آجتا کم خود لے منگتا انکا بے شکت جیو اللہ انت العلیم الحکیم یا اللہ تلوی عالم ولوی حکمت والے قال اویل اللہ تعالی یا آدم و آدم علیہ السلام بیوم خبر ورکا تدیتا بی اسمائیم بنمونو تدیسی دنو بانلی فلما انبا عمر گلاج خبر ورکا دیتا بی اسمائیم بنمونو داغسی دنو بانلی ناکو زمان دی شاگردانو کی کم مرگری په موبایل کې دا زمونږ د دویم ځل چې مونږ کوم سبق وکړو دا ټیپ کوي داسې دا ټیپ شي دغه شي او ریکارډ شي دا به ډېره ښایي سره ملګري مونږ نه بیا د دې دغه غواړو خو مونږ خسني دې موبایل باندې دا دویم ځل سبق ځان سره ریکارډ کړی شي دا به ډېره ښایي انشاءالله ملګري دې اهتمام وکړي ډېر لوی خیر به انشاءالله دې یو دغه بنده بیا دغه کړي اکثر مرګري بیا دا غواړي او د غینو انشاءالله فائدہ به ورسوي ټولو ته چا د دې اهتمام وکړو ډېره به ښه انشاءالله السلام علیکم دویم ځل دا سبق چې موږ وو خو بس ساده سبق وي او هموارو چې د هغې دغه وکړي چې دویم ځل هغه ځان سره ریکارډ کوي دغسې مسلسل روزانه سبق ترتیبوار دا بخی که دا دی احتمام کی دیش قالوا البرشتو سبحانکا پاکی تعالی واللہ لا علم لنا نشتے علم منگتا الا ما علمتنا مگر آشتا منگتکم خود لدے انکا بے شکت جی انتایید العلیم الحکیم یا اللہ تلو عالم و حکمت والے قال ویل اللہ تعالی یا آدم و آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکات دیتا بی اسمائیم پنمونو دی سیزون باندی فلما انبا عمر گلاج خبر ورک دیتا بی اسمائیم پنمونو داغ سیزون باندی آدم علیہ السلام غطول نمون واغسل قال ویل اللہ تعالی لما قل لکم آیانو ویلی ما تاسعو فرشتو انی عالم و زدیر خبوئی گما غیب السماوات بغیب دا اسمانون باندی والارد دسمکو باندی و عالم و زدیر خبوئی گما پاس تو بدونا جتاسوی سرگندوئی و ما پاس کنتم تکتمو جتاسوی بٹوئی و اذ قلنا للملائکت کلا چویل منگا ملائک ہوتا اس جدو سجدو گئی آدم علیہ السلام تا فسجدو سجدہ اکڑا ٹولو پرشتو الا ابلیس مگر ابلیس نکڑلا ٹولو پرشتی اگر پا سجدہ آدم علیہ السلام تا پریوتی سیوا دی ابلیس نا نو ملائکی خو پہ عبادت کی دیر زیادی ہوئی پا دی آیات مبارکہ سرا اللہ تعالیٰ دا علم فضیلت ثابتی پہ عبادت بند دا علم فضیلت
په عبادت باندې چې عبادت کې خو ملائکې دار چاله مخکې وي خو الله تعالی دا علم په وجه باندې آدم علیه السلام مسجود الملائکه وګرځو د علم د وجه نه ځکه عبادت دا خو خاصه د انسان نه بندگی عبادت دا خو د انسان سره خای او علم دا لوی صفت د الله دی علم لوی صفت د الله دی څنګه لوی عالم الله تعالی دی لوی عالم الله تعالی دی هر چا د علم نه پاسه علم د الله دی نو علم دا صفت د الله تعالی دی دی وجنا د علم د قدر د عزت د وجنا الله تعالی آدم علیه السلام مسجود الملائکه وګرځو چې ملائکو ورته سجده وکړه وَإِذْ قُلْنَا كَلَ جَوْءِ الْمَنْغَا لِلْمَلَائِكَةِ ملائکو تا اسجدوا سجده وکړه لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا سجده وکړه ټول فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس نکړلا ابا انکار وکړو واستكبر او تکبر وکړو وکانا او دې مل کافرین د کافرانو نام وقلنا اول منغا یا آدم و آدم علیہ السلام اسکن انتا اوست وزوجکا ببستال جنتا بجنت کی وکلا اخریتا سدوارا من حادر جنت نارا غدن فراخا حیث شیطما سرنگی جی ساسو دوارو خوخی سو خوخیو کم دای خوخی خوری اسکی ایش مشکوی ولا تقربا منزدیکی ایتا سدوارا حاضی شجرتا دی ونتا یوونه ورته الله خیله مشهوره خدا له چې د غنمونه و غنمو چې دینه باندې یا انذرو یا هر څه دغه چې بس الله ته دغه چې دا باندې ولا تقربا نزدیم ورزیادی شیرتا دیونی دا فتگونا گنی شیبتا سومن الظالمین دا ظالماننا فازلنهما الشیطان دوکا ورکڑا دی دوارتا شیطان عنها داغینا شیطان بلا وکڑا ابلیس شیطان ورته ډیر قسمونه وخوړل وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور شیطان دوکا کړو ډیر قسمونه ورته وخوړل چې دا دیونه تاسو الله د دی وجنه من کړی کدا تاسو خوړه الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین تاسو نو پرشتي جوړی شي تاسو به همیشه د جنت اوسیدونکي شي فازلهما الشیطان دوکا ورکړه دی دواړو ته شیطان عن هذا غوننا بلا وکړه فاخرجهما راوی صلی دواړه مما دا غساینا کانا چودا دواړه فی باغی کی وقلنا ویلمنگا احبتو کچھ شیطاسو بعضکم بعض ساسو لبعض اندپار بعض نورو ادون دشمنان بئی مکی تزئی جنت خو دشمنو طرف گنو زائی ندے دنیا تزئی التبستاسو یو بل سره دشمنی بی د نفس او د شیطان یو بل سره مقابله وی پرزول بی بس چې کوم یو کمزور کراوي باغونه بس ابدا غش خپل مابین کې به دشمنی وی دی یو بل خلق سره وقلنا اول منغای بتو کو شیداسو زمکتا لا شی دنیا ته بعضکم بعض ساسو لبعض لبار بعض نور ودون دشمنان بی نفس او شیطان دا د انسان دشمنان دي د دنیا دا میدان دا د پرزولو میدان دی انسان چې دنیا ته راشي نو دنه مخکې دوه دشمنان راغلي مخکې ولاړي ورته چې یو د انسان نفس ته یو شیطان دی دا ورته ولاړي بس دی را پرځي دا دوه دشمنان دی ورته یوازې دشمنان ورته دوی بس د دور سره مقابله کده ته وګټله خو بس کامیاب بشي کغی ته وګټله ناکام بشي ولکم سازبارا فی الارض بزمگی مستقر ساید قرار دی ومتاعون فدا الى حین تر یو وقت بوری الى اجالکم
فتلقى نستقل آدم آدم علیہ السلام من ربی درخ اللہ کلمات وسو کلمی کلمات داو ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام نے اجتہادی خطاو شو. آدم علیہ السلام فوراً اللہ تا متوجہ شو، اللہ تا پا جڑان گولا شو. ربنا آدم علیہ السلام او دا غبی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دوارا خزا خاون اللہ تا پا جڑا شو. ابلیس اڑو در تسنا نمستے دا غخو مخامخ نا فرمانی دا اللہ اکھڑا دا غیو کو غاڑو پروانو. دیو جنے یو مومن بندہ نا چی غلطی دار انسان نکی دیش، غلطی دار انسان نکی دیش. خوچی دنا مومن بندہ نا خطا غلطیو شی دے فوراً اللہ تا متوجہ شی، توبہ استغفار وی، اللہ تا پجڑام گولاش. او فاسق فاجر دا غاڑو پروانی دا سے پروانی لگا چے یو مچ بس دا سکینی پیدا سے لا سوتاو خوزی لارشی. مومن بندہ دا خپل گناہ دا سے خکاری لگا چے دے یو رارغڑی دن کی دیوال نر سرناس تے اگا دیوال پر رارغڑی دا سے تے دمرے ایریگی. او فاسق فاجر دا غاڑو پا گناہونو پروانی اگا دا سے لگا چے مچکینی پیدا سے بس لگی کیا مچو شری پروائی نہیں. حدیث پاک کے نبی علیہ السلام دا غصی فرمائی. آدم علیہ السلام اللہ تا بجڑانگولا خدای معاف کو. ابلیس لعین بخپل گناہ بخپل ظلم دا برقرار پات شوی نا نمانا غلطی نش ما ٹک کار کرے. چکم بندہ نا گناہ غلطیو شی دے خپل گناہ غلطیو منی انو دا خی انسان دے، دا خی انسان دے، دا کامیاب دے. چکم انسان غلطیم کرے دا غلطی دے پاس بیا غلطی کرے نما غلطی نہ کر خپل گناہ تا گناہ نہ وی دا انسان تے تباہ کی گی، دنیا کم ذلیل کی گی او آخرت کم دا کی خرابی. فتلقى آدم استقل آدم علیہ السلام من ربی دخبل ربنا کلمات وسو کلمی فتاب علی قبول توبیو کا اللہ بدمانے کلمات داو ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. چمگا تاسم دا دیر وہو انہو بشکد اللہ تعالی هو التواب الرحیم دے اللہ قبل ان کے توبیو میرا بانر قلنا ویلمنگا ایبتو کچھ شیطا سو من حدی جنتنا جمیعا طول فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ كُجَرَ رَاغَتَ أَصْخَصَا مِنِّي جَانِبَا سَمَانَا هُدًى ہدایت. پیغمبران برازی کتابونا برازی سمات جانبنا پیغمبران را کتابونا. فَمَنْ تَبِعَا چاچتا بیداری اکرلا ہدایت ہدایت سمنگا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نبئی سیرا بدیبانے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نبدی غمجن شی. والذین آکسان کفروا چی کافران دی وکذبوا نسبت درو کڑے بی آیاتنا پایتنو سمنگ باندے اولئک دا کسان اصحاب النار خواندان دور دی ام فیہا خالدون دی باپا دی اور کیا ہمیشہ پارے بیاورتا جو وکی دی. جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ. اگر ازم ناکی ابر بھائی ویزو انشاءاللہ دا ریکارڈ کو دو وکی دی دا شروع کے بیا نور چکم پاتے انشاءاللہ دا بلاو کو وکی دی. یا ایوہ الناس خلقو بدو عبادت و بندگیو گئی ربکم در اغفل اللذی دا غرب خلقکم چی پیدا کھڑی ایتاسو والذین آگسان من قبلکم چی مخیص تاسونا لعلکم میں دے جتاسو تتقون تاسو متقیان شئی. الذی دا غرب عبادت و بندگیو گئی جعل لکم الارض چی پیدا کری دا ساس بار اسمکا فراشن فرش والسماء اسمان بنا انچت وانزلا نازلی وری من السماء دا اسمان لا دوری سنامان اوبو فاخرج بی را استدی بدی اوبو سرا من الثمرات دمیونا رزقا لکم رزق ساس بارا فلا تجعلوا للہ مگر دوید اللہ تعالیٰ دا بارا اندادا شرکانو وانتم تعلمون تاسو پدی بانے پوئی گئی
وَإِن كُنتُمْ كَجَرِي تاسو فی ریب بشک مما دا کتابنا نزلنا چې نازل کړی مونږه علی عبدنا په بنده خپل باندې کامل بنده په نبی علیہ السلام باندې چې دا قران عظیم دی. که تاسو په شک کې چې دا د الله کتاب نه دی نو تاسو جوړ کړئ. فاتون راوړی تاسو به سورۃ یو وړوکه سورۃ من مثلی په مثل د قران مجید باندې ودعوا را او بلی تاسو شهداکم مددگاران خپل یا خپل معبودان من دون الله ما سوا الله تعالی نا ان کنتم صادقین گجری تاسو رښتینی په خپل وینا کې فإن لم تفعلوا گجرون غتا صداګار ولن تفعلوا او هرگز نشي کوله فتقوا النار او یریږي دورنا الذي دا غورنا وقود الناس سوچ خشاک داغه خلق دے والحجاره او غټي دی او عدت تیار کړی شوی دا اول الکافرین خاص د کافرانو لپاره وبشر الذين مبارک ورغا غسانو ته امنو چې ایمان وروړي او عامل الصالحات او نیک اعمال کوي ان لهم بشکادی د دې لپاره جنتون دی تجری چې بهيږي با من تحت الانهار ولان داغین نهرنا کلما هر کلا رزقو رزق ورکړی شي دیتا من هذه جنتنا من ثمرتين دمیون رزق قالوا نوای بدی هذا الذي داغ شید رزقنا چرا کړی شو موږ دا من قبل د دین مخکی او تو بی راو بولې شي دا متشابهان یو شان په شکل او صورت کې او خوندونه به دیو بل نخلی ولهم بباد بارا فيها بل جنت کې ازواجن بیبیان مطهرتن خیب پاکی کړي شوی وهم دجدي فيها بل جنت کې خالدون همیشه بار بی ان الله بشک الله تعالی چې لا یستحی الله حیا نه کوي ان یضرب ادا چې بیان کی الله شرم نه کوي حیا نه کوي ان یضرب ادا چې بیان کی الله تعالی مثلا یوم سالما بعوضه فماشی پوری فما فوقا یا فورتا دماشنا فاما الذين ارشا کسان دی آمنو چه غی ایمان روڑے فیعلمون غی پوئیگی انه الحق بشکل قرآن کریم حق دے من ربیم لجانبا در رب دین دے واما الذين کفروا ارش کافران دی فیقولون نوائی دا کافران ماذا راد اللہ سیرا دکڑی اللہ تعالی بهذا مثلا بدی مثال بیانولو سرا یدولو بی گمراہ کئی اللہ بدی سرا گسیرن دیرو لرا ویادی بی ہدایت کئی بدی سرا گسیرن دیرو تا وما یدولو بی نو گمراہ کئی بدی سرا الا الفاسقین مگر فاسقان لرا الذین ادا فاسقانا گسانی ینقضونا چدی ماتوی عاد اللہ وعدید اللہ تعالی من بعد میثاق رستد محکم والنا ويقطعون دای کټ کای ما سامر الله چې حکم کړی الله تعالی بی باغی سرا ایو صلاتی او سایکولو ويفسدون فی الارض دی فساد گئی بزمګه کې اولای غدا غسان هم خاسرون هم دی تاوانیان دي کیف تکفرون سرنګ کفر کوي تاسو بالله بالله تعالی باندې وکنتم ویدا سو امواتن ملو فاحیاکم بس ژوندې کړی تاسو ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو لرا ثم یحییکم بیا ژوندې کی تاسو لرا ثم الی بیا دی الله تعالی تا ترجعون او بغرذول شی تاسو هو الذی د الله تعالی هغه ذات خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو بارا ما سفر ارض چې دی بزمګه کی جميعا ټول ثم استوى بیا قصد اراده وکړه الله تعالی الی السماء اسمان تا فسواهن برابر کړ دی لرا سبا سماوات و اسماننا وهو ذا الله تعالی بكل شيء علیم ذا الله بارو سبحانه عالم دے واذ قال ربك آیات کا وچو الابصال الملائکه ملائکه ہوتا ان جاعل ذکر ذون کے پیدا کون کے فلار دے پدیس مکبانے خلیفہ یو خلیفہ یو نائب قالوا الفرشتو تجعل فيها یا پیدا کے پدیس مکا کے منا سوگ یفسد فيها چې فساد بگئی بدی کی ويسفك الدماء تو یوی ونحن منجیو نسبحو من تسبیح وایو بحمدک سرد حمد سانا ونقدس لکا و پاکی بیان استاد پارا قال ویل اللہ تعالی انی عالم زخبوئی غما پاس ولا تعلمون جتا سبن بوئی گئی وعلمه خود اللہ تعالی آدم علیہ السلام تا الاسماء کلا طول نمونا ثم عرضهم بیا پیش کردی لرا الملائکت پا ملائکو باندے فقال ویل اللہ تعالی ملائکو تا بیونی خبر را گئی تا سماتا او ملائکو بی اسمائی اولائی پنمونو دی سزن بانین کنتم صادقین کچری تا سورشتینی بخفلا وینا کی قالو ویل پرشتو سبحانکا
پاکیه تعالی والله لا علم لنا نشته علم منگتا الا ما علمتنا مگر آجتا منگتا خود لده انکا بشکت جی انتا ایتا العلیم الحکیم یا اللہ تلوی عالم اولوی حکمت والے قال اویل اللہ تعالی یا آدم و آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکات دیتا بی اسمائیم پنمونو دی سیزونو باندی فلما انبئهم ارگلا جی خبر ورک دیتا بی اسمائیم پنمونو داغا سیزونو باندی قال اویل اللہ تعالی پرشتو تعالی قل لکم آیا نویلی ما تاسو پرشتو انی عالم وزدیر خپوئی گما غیب السماوات بغیب دا اسمانو نباندی والارض دسمکو بانی وعالم وزدیر خپوئی گما ما باس تبدونا جداسوی سرگندوی ما باس تکتمون جداسوی پٹوئی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کلچو علمک ملائکو تا اسجدو لی آدم سجدو کی آدم علیہ السلام تا فسجدو سجدو کرطولو برشتو اللہ ابلیس مگر ابلیس نکللا ابا انکاریو کو واستکبر او تکبریو کو وکانا ودے من الکافرین دا کافرانونا وقلنا ویلمنگا یا آدم و آدم علیہ السلام اسکن انتا اوسط وزوجگاو ببیستال جنتا بجنت کی وکلا خریتا سدوالا من حادر جنتنا رغدن فراخا حیث شیطما کمزا کی جستاسو دوالو خوخوی ولا تقربا نزدیم ورزیتا سدوالا هذه الشجرة دیونتا فتکونا گنی شیبتا سو من الظالمین ظالماننا فازلنهم الشیطان دوکا ورکلا دی دوالو تا شیطان عنها دا غوننا فاخرجهم اغون اخوڑا فاخرجهم راوی استلا دوالا آدم علیہ السلام دا غبی بی فاخرجهم راوی استلا دوالا مما دا غزائنا کانا جودا دوالا فی باغی کی وقلنا اویل منگا احبتو چکو شیطاسو دنیا تزئی بعضکم بعض استاسو لبعضن لپارا بعضن وروا دون دشمنان بوی ولکم استاسو پارا فی الارد بزمگی مستقرن زائد قراری دے ومتاون الہین فنا تری وقت پوری فتلقا آدم استقل لی آدم علیہ السلام من ربی درخولنا کلمات یوسو کلمی فتعبا علی قبول توبیو کا اللہ پتبان دی انہو بیشکر اللہ تعالی ہوا التواب الرحیم لے اللہ تعالی قبل ان کے توبے و مہربان دے قلنا اویل منگا احبتو کچھ شیطاسو من حادر جنتنا جمیعاً ٹول فإما یاتینکم کجر راشتاس خسا من نیت جانبا سمانا خودن ہدایت دنیا تا پیغمبران را کتابونا فمن تبعان چاچتا بداری اکرلا خدایا دے ہدایت سمنگا فلا خوف علیہم نبئی سیارا بدئی بانے ولا هم یحزنون و نبدئی غم جنشی والذین آگسان کفروا جکا فران دی وکذبو نسبت دروغی کھڑے بی آیاتنا پایتنو سمنگ باندی اولئک دا آگسان اصحاب النار خواندان دور دی هم فیہا خالدون دی باپ دی اور کا میشن پاروی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا من النار يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا الآخرة التي فيها معادنا
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فرضيار عالم الله زمون طولنا رضا شي الله زمون دین ایمان الله حفاظتو کی کمه کوتا ہے اللہ زمون معاف کہ اللہ زمون سمر دوستان احباب درس مرګری دي مدرسې معاونین خادمان دی الله ټول ته خیر نصیب ټول کورونو کې بچو کې مال حال کې الله خیر او برکت واچي. الله زمون طولنا رضا شي. الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول متیان مؤمنان مسلمانان الله وبخ. الله مونږ ټول ته الله بخنو کې الله زمون خاتمه په ایمان باندې الله زمون د ملک الله امن او امان استحکام ارزانه خوشالۍ راولي. ټول بلاد اسلامیه کې الله امن او امان استحکام ارزانه خوشالۍ راولي. فرض یار علم الله زمون ټول رضا شي. موږ د دین د ایمان الله حفاظت وکړو. څومره دیني مدرسې دي، معاهد دي، مساجد دي، جامعات دي، تبلیغي مرکزونه دي، خانقاهونه دي، حرمین شریفین الله ټول محافظ شي الله حفاظت وکړي. الله زموږ څومره مشران بزرګان دي ټول الله حفاظت فرمایي. خدایا الله تعالی د هر قسم مکروه دغه نه الله ساتي، ظالمانو ظلم نه الله ساتي. خدای پاک الله زموږ ټول رضا شي. الله زموږ د دین د ایمان الله حفاظت وکړي. الله کمه کوته معاف کړي. الله مشران بزرګان الله زموږ ټول بخ. الله ټول مشران بزرګان الله زموږ وبخ. الله موږ ټول ته الله بخنو. الله خاتمه په ایمان باندې. خدای خپل رضا الله موږ ټول ته الله نصیب کړي. خدای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.